خو ستا زړه دننه د دنیا د محبت د ګن نه ډک دی دننه چې کوم دی نو زړه د دغې نه ډک دی تا د رب محبت لا د رسول الله مبارک لا یو رتی ځای پرې زړه کې نه دی ورکړی تا باندې 2 رکعاته مونځ هم چې کوم دی نو ثقلي او ګرانې را باندې لغونده کې چې کوم دی امام یو رکعت وګد کړي نو بیا ته پوکي وهې لغونده کې د جمعې په ورځ یو 15 منټه خبره وړې نو بیا ته پوکي وهې دا پوکي چې وهې دا ولې وهې دا وجه د دې ده چې ستا زړه کې نه د الله محبت شته او نه د رسول الله مبارک چې کوم دی هغه محبت شته امام شافعي رحمت الله علیه وایي زه له مکې نه روان وم مدینې ته زه تلم پرې لاره باندې مې 16 ورځې لګېدلې 14 ورځې ما سفر چې کوم دی نو کړو خو په 14 ورځو کې مې پرې لار باندې 14 ختمونه د قرآن کریم هم کړو روزانه هم یو ختم کو او بیا تاسو ته پته را په یو ځای باندې ناست د قرآن ختم آسان دی خو چې ته په سفر باندې روان یې سفر باندې چې کوم دی خو ډېر مشکل کار دی بیا په سفر کې په 14 ورځو کې 14 ختمونه د قرآن کریم دا هیڅ مشکل کار نه دی د هغې خلکو لپاره چې الله تعالی عشق چې کوم دی نو د هغو سره شامل علي امام باندې پر رحمت الله علیه رمضان مبارک ورځ به راله د ورځې چې کوم دی رمضان مبارک په میاشت کې د ورځې به یې ماښام له یو ختم د قرآن ماسخوتن به یې د سهاره پورې یو ختم د قرآن یو به یې تراو کې وکړي یا به یې 2 کول نو 61 یا 62 ختمونه به یې کول هېڅ مشکل کار نه دی چا په زړه کې چې د الله عشقي تا ته مشکل ځکه ښکاري چې زړه یې رګن د دنیا د محبت نه دننه ډک دی د مال محبت دی د جان محبت دی د عہدې محبت دی د کور محبت دی د پټي محبت دی د ښځې او د بچو محبت دی دغه شان د تمام باطل محبتونو نه هغه دننه زړه ډک دی نه د الله محبت شته نه د رسول الله محبت شته ځکه په تا باندې ثقل او بوج چې کوم دی نو دا ګڼي یو انسان یې مثال په طور باندې دی څوکیدار دی او د چاوي چې میاشت په در کوم 50,000 روپۍ د شپې به را بازار سادي دکان څوک مات لګي سهاره پورې د ته را هېڅ مشکل ګوری نه دی خاص سهاره پورې دی په ژمي کې هم ناسي په اوړي کې هم ناسي اوږدو شپو کې هم ناسي لنډو شپو کې هم ناسي دی دغه شان دی چې کوم دی نو نیغ ولاړي بالکل نیغ ولاړي چاپېره ګوري څوک غلا ونه کړي غل را نه شي وزده ته وایي چې هلکه دا ولې مړه وایي خره شکر دی سړی ستړی شي خو پیسه هم پکې خوږه ده سړي پې لږ کار وشي لږ کار پې وشي پیسه خیر دی راکوي نه د مال هغه محبت د ده نه خوب هم تختولی اوس چې کله تر ماسخوتن مونځ په خوب کې کې سحر مونځ ته په خوب کې کې پته ولګېده د رب سره د یو رتۍ محبت ګوری نشتی ښه نو څنګه چې الله ستا سره بې غرضه محبت کوي همدغه شان به تر هغه سره بې غرضه چې کوم دی نو محبت کوي عبادت پکې امام باندې پر رحمت الله علیه چې کله د الله په صحیح معنو کې عاشق و که نه یو ځای باندې چې کله د هغه سنکدن او سا د هغه ځای نه خطا د هغه نه چې کله سا خطا لور ورته ژړل او ورته یې بچې ژاړه ما وی په کوم ځای زما نه سا خیږي په دې ځای باندې ما 7,500 پیرې د قرآن کریم ختم کړی دی نه د قرآن سره محبت دا د الله د عشق چې کوم دی نو هغه نه ښایي به هر کیف تمام محبتونه د دې شاته یو مقصد او یو غرضي د الله محبت د رسول الله محبت دا د امت سره د الله محبت د خپل انسان سره دا بې غرضه مسلمان له هم پکارداري چې داسې بې غرضه بې لالچه د الله تعالی عبادت کوي د الله سره محبت چې کوم دی احساني محبت نه کوي بلکې ذاتي محبت چې کوم دی نو داري کوي الله دې زمونږ د خپل عباداتو طرف ته زمونږ زړونه چې کوم دی نو راغب کړي او زمونږ ابدان بدنونه دې الله د خپل رضا لپاره چې کوم دی نو هغه استعمال